الله تعالی کې قل من یکلؤکم باللیل والنهار د شپې ورځې څوک ساتي نو الله هم ساتي. موږ څه کار کوو دلته خو بنئ شایدو چې کله کور جوړ کو په 1 کروڑ 2 کروڑ باندې د پاسه په ښکران لګو کنه دا ولې لګو دې څه مطلب وي د خوند لپاره لګو نه د خوند لپاره کې لګول نو په کار خپل کمره کې لګولې دا لګو دې لپاره چې دا ښکر ولګي نو بیا به نظر په دې باندې نه لګي دا شرک خبره ده دا تا د حفاظت دی ښکران لور کو د سمکه ودا شرک دی دا د الله رب العالمین حق دی الله موږ ساتي. یو بل یو مسله دا ده کله چې من کور جوړ کو په 2 کروڑ باندې بیا په تور جنډې لګو کنه دا ولې لګو په تور جنډې دا تور جنډه بوسته نظر کې دا شرک دی ګناه ده حرام دی دا خو ته د جنډې له اختیار کو تور جنډه زما دا کور ساتي دا گاڑو ته منګ اچو دا کور ته منګ اچو. د مولانا کشمیری رحمه الله په بارک عمر موحد انسان تیر شوی دی نو شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحم الله شاګرد رشید دی هغه وی دا هغه نه وای داغه په باره کې واقع راغله چې داغه یو شاګرد راغله دی د طالبان ور د خپل استادانو ډېر وی قدر کې شاګرد راغله نو مولانا کشمیری صاحب بیٹک کې 2 کټونه ساس کړ یو ځان یو شاګرد لا وای شاګرد چې راغی نو هغه چې ځان دې سملمه بیا د بيدت تاسو پکټ کې نزي سملم تم پکټ کې وای چې شاو بره وخیجا هغه نه خطوي چې تنس نه خېج نه زوم بیا کو سملمه وای چې د خپل استاد نه خدای ما جوړوي تاسو ته زمانه خدای جوړ کړی دی استاد دیمه خو خدای دی نه ما لہذا مرتبه د هر چا خپل مرتبه د الله مرتبه ده په دې وجبانه دا خبره د شاول الله رحم الله په افکارو کې راغلی ده چې یو استاد یو شاګرد د استاد د پاره سرم نه خري دې باندې مدرسو کې په زور په شاګردانو خلک سره خري دا غلط کار دی نه بخره ځکه سر من د الله د پاره په عمره په حج کې خرو کوم عبادت چې د الله د پاره کې د بنده د پاره به نه کو تاسو خیالي کنه دا کله چې موږ د چانتار وایو لاسم بنامه خو غلط کار دی ولې چانتار ته موږ لاسونه په دغه باندې کېدو جنډې ته سلوټ کوه دا غلط کار دی جنډې ته سلوټ شرک دی پلاس نوم باندې خودل دا شرک دی بل چې دا صرف د الله حق دی دې خبر زمونږ ته جوړ شتنو او غیر ارادي تور باندې زمونږ په دې اعمالو کې شرکیات ډېر زیات راغلي دي لہذا د هر ستا مور پلار ته سلام نه کو جنډې ته سلام کوي مور پلار ډاکټر نه بوزي هغه چغي وهي او بس جنډې ته وسلوټونه کوم بس دا زمونږ دا د انګريزانو کلچر دی اوس په من کې رانه وته دی او منګې کو